بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 39 نمبر درس دی. نن به انشاءالله مونږ د مضارع مجهول د جوړولو طریقه زده کوو چې د مضارع معروف نه به مضارع مجهول څنګه جوړو. یو وی مضارع معروف او یو وی مضارع مجهول. مضارع معروف ته مضارع معلوم هم وایي. مطلب دا دی د مضارع معروف مطلب دا دی چې د هغې مضارع فاعل معلوم وي، کار کوونکی معلوم وي. او مضارع مجهول هغه فعل ته وایي چې د هغې کار کوونکی معلوم نه وي. مجهول معنا نامعلومه، چې د هغې فاعل نامعلومه وي چې یاره دا کار خو وشو خو چا کړی دی، د فلاني وال وخوړه خو چې چا والی دی هغه کس معلوم نه دی، یا د فلاني مدد وشو خو چې چا یې مدد کړی دی هغه کس معلوم نه دی. نو ګوره یو وي معلوم او یو وي نامعلوم. معلوم ته معروف وی، نامعلوم ته مجهول وی. نو نن به انشاءالله د فعل مضارع معروف نه نن مونږه فعل مضارع مجهول جوړولو طریقه زده کوو. تاسو به په کتاب کې کتلی، تاسو ته به وی مضارع مجهول بنانے کا قاعده او طریقه یو شی دی. خجی دلته اوس وی ګوره مضارع کې مونږ سره د مضارع علامات وی څلور، یو یا وي، یو تا وي، یو الف وي، یو نون وي. د هغې مجموعه ده اتین. نو دقه علامات مضارع دي، دا څلور یادوي. ښه یا تا الف او نون. یا په څلورو صیغو کې وي، تا په اتو کې وي، الف هم په یو کې وي او نون هم په یو کې وي. نو دلته اوس مونږ ته وایي علامت مضارع به په علامت مضارع باندې به پیش ولګې. په علامت چې کله ته مجهول جوړې، د معروف نه چې مجهول جوړې نو په علامت مضارع به پیش ولګې. اول کار به دا وکړي چې په علامت مضارع باندې به پیش ولګې. که هغه علامت مضارع یا وي، که تا وي، که الف وي، که نون وي، په هر یو باندې به ته اول پیش ولګې. که پیش پې نه وي، بعضې صیغې داسې وي چې هغه معروف وي په هغې او خو د هغې په علامت مضارع باندې پیش وي. لکه اکرم یکرمو. دا یکرمو کې چې په علامت دا یا په شروع کې دا یکرمو، نو دا یا په شروع کې ضمه ده، پیش دی پې. نو موږ به معلومو څنګه؟ نو موږ به د عین کلمې نه معلومو. که په عین کلمه باندې فتحه وي نو هغه به بیا مجهول وي، او که په عین کلمه باندې کسره وي نو بیا به دا معروف به وي. لکه علامت مضارع باندې به پیش ولګې که پیش پې نه وي، او د آخري حرف نه مخکې حرف باندې به زبر ولګې. لکه مثلا ګورئ دا دلته لیکلیم دي او بیا هم ورته وګورئ جي دا مونږ سره یضربو دی، یضربو. نو مونږ ته دلته وایي په علامت مضارع دی کې دا یا ده، وایي په ده باندې به پیش ولګې او د آخري حرف نه مخکې حرف باندې به زبر ولګې. نو دا را لاندې زید دا به ختم کړي او په ده به زبر ولګې. نو د یضربونه یضربو شو، د یضربونه یضربو شو. نو تا ته دقه وایي د آخري حرف نه مخکې حرف باندې به زبر ولګې. آخري حرف دا با ده، د ده نه مخکې زبر دا را ده، او مونږ ورته د علم الصرف والا ورته وایي عین کلمه. نو ګورئ په عین کلمه باندې به زبر ولګې. ٹھیک شو جی. علامت مضارع له به پیش ورکړي او د آخري حرف نه مخکې حرف له به زبر ورکړي. بس تا سره د مضارع صیغه تیاره شوه. ګورئ موږ سره دا معروف ته او دا را سره اوس مجهول تیاره شوه. نو ګورئ د معروف ته وګوره یضربو، یا علامت مضارع باندې زبر دی او د آخري نه مخکې حرف باندې زیر دی. ٹھیک شوه. نو یضربو دی. اوس د ده نه مجهول جوړو نو دقې علامت مضارع له به ضمه ورکړي چې په کوم باندې دلته فتحه ده، او د آخري حرف نه مخکې باندې به چې دلته کسره ده نو دلته به پې زبر ولګې. ٹھیک شوه جي. نو تا سره مجهول تیاره شوه. دلته راته وایي دې ځای ته ګوره جي، وایي د آخري حرف نه مخکې حرف له باندې به زبر ولګې که زبر پې نه وي. ٹھیک شوه. که زبر پې نه وي نو بیا به پې زبر ولګې. او باقي حروف، باقي چې څو حروف پاتې شو هغه به په خپل حال پرېږدي. نو مضارع مجهول به تې جوړ شي. لکه یضربونه یضربو. یضربو معروف ده او یضربو دا مجهول ده. نو اوس مونږه پوره ګردان زده کوو باس اثبات فعل مضارع مجهول. مونږ سره یو صیغه به مونږ واخلو مذکر والا، مذکر. نو دلته کې به مونږ واخلو یضربو. یضربو دا مونږ سره معروف ته زه مجهول جوړوم، علامت مضارع باندې به پیش ولګې او دا یضربو دی را لاندې کسره ده، دی له به زبر ورکړي. نو یضربو، یضربو معنا ده هغه یو مذکر، هغه یو مذکر
غائب یضربونه مونږه یضربو جوړ کو یضربونه یضربو جوړ کو نو په یضربو کې هو ضمیر نائب فاعل دی د مجهول په ځای باندې اوس استعمالیږي نو یضربو معنی د هغه یو مذکر غائب وهلی کېږي یا به ووهلی شي وهلی کېږي یا به ووهلی شي دا مونږ سره واحد مذکر غائب صیغه تیاره شوه دا یضربو د یضربونه مونږه یضربو تیار کو یضربو هغه یو مذکر غائب وخل کوي یا به وکي یضربو هغه یو مذکر غائب وخلی کېږي یعنی وخل خوري وخلی کېږي یا به وخلی شي اوس د یضربو معروف ته دغه جوړو یضربو ته جوړ شو اوس په تسنیه مذکر غائب جوړو نو یضربو اوس په یضربانی یضربانی د یضربانی معنی د هغه دوه مذکر غائب وخلی کېږي یا به ووخلی شي هغه دوه مذکر غائب وخلی کېږي یا به ووخلی شي او یضربونه معنی ده وګورئ په دې علامت مضارع باندې پیش دی ښه جي یضربونه او په دې را باندې فتحه ده په را باندې فتحه ده په معروف کې په را باندې کسره وي د را لاندې کسره وي او علامت مضارع باندې فتحه وي او په مجهول کې په علامت مضارع ضمه وي او په را باندې چې دی دلته کې فتحه وي نو یضربونه معنی د هغه ټول مذکر وخلی کېږي یا به ووخلی شي ټیک شوه نو دا موږ سره د مذکر غایبو صیغې تیارې شوې اوس پر مؤنث صیغې تیارو جي تضربو تضربو دی تضربو دی نه به تضربو شي تضربو معنی ده هغه یو مؤنث غائبه وخلی کېږي یا به ووخلی شي یا به ووهلی شي ٹھیک شو جی تضربو بیا د دې تسنیه راځي تضربانی د تضربانی نه تضربانی شو تضربانی هغه دوه مؤنث غایبې وخل خوري یا به وخلی کېږي یا به ووخلی شي ښه جي بیا یضربنه یضربنه معنی د هغه ټول مؤنث غایب وخل کوي یا به وکي او یضربنه معنی د هغه ټولې مؤنث غایب وخلی کېږي یا به وخلی شي یضربنه وګورئ موږ به د مجهول صیغه د څه نه پېژنو علامت مضارع باندې به ضمه وي او د آخري نه مخکي حرف باندې به فتحه وي بس دا به مجهول وي نو دا موږ سره درې د مؤنث غایبو صیغې تیارې شوې اوس د مذکر حاضر صیغه ده تضربونه تضربو معروف ته د دې نه موږ تضربو مجهول جوړو تضربو معنی ده ته یو مذکر حاضر وخلی کېږي ته یو مذکر غایب وخلی کېږي یا به ووهلی شي دا موږ سره تضربو د حاضر مذکر صیغه شوه او تضربانی د تضربانی نه تضربانی شو تضربانی تاسو دواړه مذکر حاضر وخلی کېږئ یا به ووخلی شئ او تضربونه معروف دی د ده نه به مجهول جوړه شي تضربونه معنی ده تاسو ټول مذکر حاضر وخلی کېږئ یا به ووخلی شئ دا د حاضر مذکر صیغې شوې اوس د حاضر مؤنث جوړو د تضربینه نه به تضربینه شي تضربینه د ده نه به تضربینه شي
تزربین. د تزربین معنا ده ته یو مؤنث حاضره وهلی کېږي یا به ووهلی شي. دا تزربینه دی. بیا د تسنیه مؤنث حاضرو لپاره راځي تزربانی. تزربانی تاسو دواړه مؤنث حاضرې وهلی کېږئ یا به ووهلی شي. او د تضربنه نه تزربنه. تزربنه معنا ده تاسو دواړه تاسو ټولې وهلی کېږئ یا به ووهلی شئ. دا د مؤنث حاضرو شوې. ٹھیک شو. یو طرف ته مذکر حاضر بل طرف ته مؤنث حاضر. او د واحد متکلم د پر راځي اضربو معروف ته د دې مجهول به جوړ شي اضربو. اضربو زه وهلی کېږم یا به ووهلی شم. دا واحد متکلم وا. تسنیه و جمع متکلم دا نضربو معنا ده مونږ وهل کو یا به وکو. او نضربو مجهول چې کې نضربو مونږ وهلی کېږو یا به ووهلی شو. نضربو معنا ده مونږ وهلی کېږو یا به ووهلی شو. مونږ دوا یا ټول مذکر یا مؤنث وهلی کېږو یا به ووهلی شو. نو ګورئ جي دا موږ سره د مجهول صیغې 14 صیغې تیارې شوې. اول علامت مضارع باندې به پیش ولګې که پیش پې نه وي. او د آخري حرف نه مخکې حرف له به زبر ورکړي که زبر پې نه وي. او باقي حروف به په خپل حال پرېږدي. نو مضارع مجهول به ترې جوړ شي لکه یضربونه یضربو. ټیک شوه. او بیا باس اثبات فعل مضارع مجهول. نو یضربو معروف دی د ده نه مونږ یضربو جوړ کړو. هغه یو مذکر غایب وهلی کېږي یا به ووهلی شي. یضربانې هغه دوه مذکر غایب وهلی کېږي یا به ووهلی شي. یضربونه هغه ټول مذکر غایب وهلی کېږي یا به ووهلی شي. تضربو هغه یو مؤنث غایب وهلی کېږي یا به ووهلی شي. تضربانې هغه دواړه مؤنث غایب وهلی کېږي یا به ووهلی شي. یضربنه هغه ټولې مؤنث غایب وهلی کېږي یا به ووهلی شي. تضربو ته یو مذکر حاضر وهلی کېږي یا به ووهلی شي. دا به صرف په لیکلو کې داسې وایو. نور به مذکر ته ته وهلی کېږي یا به ووهلی شي. تضربانې تاسو دواړه وهلی کېږئ یا به ووهلی شئ. تضربونه تاسو ټول وهلی کېږئ یا به ووهلی شئ. تضربینه ته یو مؤنث حاضر وهلی کېږي یا به ووهلی شي. تضربانې تاسو دواړه مؤنثې وهلی کېږئ یا به ووهلی شئ. تضربنه تاسو ټولې وهلی کېږئ یا به ووهلی شئ. اضربو زه یو مذکر یا مؤنث وهلی کېږم یا به ووهلی شم. نضربو مونږ دوه یا ټول مذکر یا مؤنث وهلی کېږو یا به ووهلی شو. د دې اضربو معنی ده زه وهلی کېږم. صرف دا معنی ده. که مؤنث وی نو هغه به م وایي زه وهلی کېږم. اضربو زه وهلی کېږم. او که مذکر وی نو هغه به م وایي اضربو زه وهلی کېږم. دقه شان نضربو که دوه مذکر وي نو هغې به م وایي نضربو مونږ وهلی کېږو. او که ډېر مذکر وي یعنی سړي وي او هغې وي چې مونږ وهلی کېږو نو هغې به هم ځان دپاره نضربو وایي. که دوه ښځې وي او هغې وهل خوري یا به یعنې وهلی کېږي یا به ووهلی شي نو هغې به م وایي نضربو. او که ډېرې ښځې وي هغې وهلی کېږي یا به ووهلی شي نو هغې هم ځان لپاره ویلی شي نضربو. نو دا موږ سره پوره د 14 صیغې د مجهول تیارې شوې. یو ځل به ګردان وکړو. یضربو یضربانې یضربونه. تضربو تضربانې یضربنه. تضربو تضربانې تضربونه. تضربینه تضربانې تضربنه. اضربو نضربو. یضربو یضربانې یضربونه. تضربو تضربانې یضربنه. تضربو تضربانې تضربونه. تضربینه تضربانې تضربنه. اضربو نضربو. نو دا موږ سره 14 صیغې ګردان پوره شو. دغه طریقې سره بار دا موږ وورو چې دا زموږ دا مجهول کم ګردان دی چې دا زموږ ښه پوخ یاد شي
او ان شاء الله په بل درس کې درس کې هم صرف باس اثبات فعل مضارع مجهول وي، په بل درس کې به ان شاء الله باس نفي فعل مضارع مجهول وایو. هغې کې به ان شاء الله دومره زیاتې خبرې ټایم به پې نه لګي، زیات وخت به پې نه لګي او زیاتې خبرې به پکې ان شاء الله نه وي. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.